د موسی علیه السلام زمانه کې قحطسالي و، باران نه کېدو. نو موسی علیه السلام بني اسرائیل ته اعلان وکړو، وی راوځئ چې الله تبارک وتعالی په دربار کې جړه او فریاد وکړو چې الله تبارک وتعالی را باندې باران کېږي. نو موسی علیه السلام باران دپاره دعا کوله، ودرېدو بیان یې کو، او چې بیان یې کو دعا یې غوښته. نو الله تبارک وتعالی موسی علیه السلام ته وحی وکړه، موسی هسې دعاګانې مه غواړه، زه باران نه کوم. موسی علیه السلام د الله په دربار کې درخواست وکړه، الله ولې را باندې باران نه کوي؟ الله موسی تا ته چې دا کومه مجمع لګېدلې ده، دا کوم خلک درته راټول شوی دی، په دې کې یو ځوان داسې دی چې 30 کاله وشو مسلسل ګناه کوي. 30 کاله پکې یو بنده دی، یو ځوان دی، مسلسل ګناهونه کړي دي، ما ته یې توبه نه دی ایستلې. موسی چې دغه بنده پکې ناست که نه، زه به تاسو باران نه کوم. الله نو زه څنګه اوس دا خو په لکاو خلک ناست دی، مجمع ده غټه، نو ما ته څنګه پته ده چې کم کس دی چې هغه زره مجمع نه وباسمه؟ ته راته وایه چې دی په تاسو کې ناست وي، زه به تاسو باران نه کوم. نو الله ما ته څه پته ده چې کم یو دی. الله تبارک وتعالی ورته وحی وکړه، موسی ته صرف اعلان وکړه، داسې ووایه چې په دې مجمع کې کم داسې کس وي چې 30 کاله مسلسل ګناهونه کړي دي او د الله په دربار کې توبه نه دی ایستلې، هغه د مجمع نه پاس یا هغې نه الله باران کوي، ورنه باران نه کېږي. دا اعلان ته وکړه. موسی علیه السلام اعلان وکړو د الله دپاره په دې مجمع کې یو تن دی ډېر ګناهګار دی، د دې مجمع نه دې وځي چې الله په هم باندې څه وکړي؟ باران وکړي. چې کله موسی علیه السلام دا اعلان وکړو که نه، نو هر یو تن په انتظار و چې د مجمع نه به څوک پاسي، اوس دا نوجوان پکې هم ناست دی، د ګیر چاپېره کتل چې د مجمع نه هېڅوک پانسېده که نه، د وی یاره ګناهګار زه یم، ځکه بل خو دې څوک پانسېدو، خو بل پکې ګناهګار نشته دی، نو هغه ګناهګار هم زه یم دې نوجوان وي. اوس وی الله کو پاسم د مجمع نه، خو دا ټول خلک مې نو شرمېږم. الله تر اوسه پورې زما ستا د منځ معامله وه، ما ګناهونه کول خو پټ مې کول، الله ته رانه خبر وي، او الله نن مې په میدان رسوا کوي. خو د دې مجمع نه پاسم، خو دا ټول خلک مې که نه چې هغه ګناهګار پکې دا دی. اوس دا نوجوان په زړه کې لګیا دی او په ځان باندې داسې څادر راواچو او په ژړا شو، وی الله نن زما پرده وساته، الله بیا به چېرته ګناه نه کومه، خو که اوس پاسم دا ټول خلک مینی چې هغه ګناهګار دا کس دی، الله نن زما پرده وساته، الله تا ته مې توبه ده. اوس په زړه کې دا خبره ده که نه، پاسېدلی نه دی، نه پلي نه دی کړي، چغې نه دی واري الله په دربار کې، صرف په زړه کې لګیا دی چې الله کو پاسمه خو رسوا کېږم، د اوسه پورې دې نه یم رسوا کړی، الله نن مې معاف کړه، بیا به چېرته ګناه نه کوم. په زړه کې چې هغه دا خبرې وکړې، په دې کې په شړک باران راکې شو. موسی علیه السلام اسمان ته وکتل، وی الله ستا د عجیبه نظام دی، نو اوس خو دې راته ویلو چې په تاسو کې ګناهګار کس موجود دی، تر څو چې هغه د دې مجمع نه نه وتی، نو زه باران نه کوم. نو الله د مجمع نه خو هېڅوک هم ونه واتو، د مجمع نه خو څوک تلي نه دي، نو هغه کس خو پکې ناست دی او تا باران کېږو. نو الله تبارک وتعالی ورته وفرمیل موسی هغه په زړه کې توبه ویستله، هغه په زړه کې څه وکړه؟ هغه په زړه کې توبه ویستله او ما یې توبه قبوله کړه. الله توبه ویستله. موسی علیه السلام د الله په دربار کې درخواست وکړو، وی الله خو یې راته ښیه که نه، دا کس خو راته وښیه که نه چې دا څوک و، الله دا خو راته وښیه که نه. الله د الله تبارک وتعالی شان ته ګوره ښه، وی موسی 30 کاله مسلسل ګناهونه کول که نه، نو تا ته مې نه دی ښودلی چې نن یې توبه ویستله، زما ملګری جوړ شو، نن یې ولې تا ته رسوا کړم چې نوم یې درته وښیم، او اوسه پورې مې تا ته نه دی ښولی، نو ولې نه یې درته وښیم، نن یې درته هم نه ښیم. الله دومره مهربانه ذات دی الله تبارک وتعالی. خو کاش چې د دې انسان په زړه کې خدا راشي که نه چې زه د الله تبارک وتعالی په دربار کې څه وباسم؟ توبه وباسم.